الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. نبی علیہ السلام د سیرت سلسله وار درس او په نبی علیہ السلام باندې چې کوم خلکو ایمانونه راوړي او د هغه خلکو ته چې څومره تکلیفونه هغه په اسلام کې رسیدلی او د هغه ذکر شروع دی. چونکه د عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ د هغه واقعه او د حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها واقعه هغه په پرونی درس کې تیر شوله چې د اسلام د ټولو نه لومړی شهید او هغه حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها وا چې تاریخ گواه دی چې د اسلام د پاره زنانه عمره څومره قربانۍ ورکړي دي د هغې عمره ثاني هغه نشته دی چې د نارینه د قربانۍ سره سره د اسلام کې د زنانه عمره ډېرې زیاتې هغه قربانۍ دي. د تاریخ کتابونه په هغې باندې گواه دي. نو په اسلام کې د ټولو نه لومړی شهادت دا الله تعالی حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها چې دا د عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه مور و، یعنی د عمار مور و او د یاسر زوجه و. نو لومړی شهادت هغه الله تعالی دیتا په اسلام کې هغه نصیب کړو. د دې سره دریم نمبر چې کوم هغه صحابي دی نو هغه دی صهیب رومی، یعنی صهیب بن سنان رضی الله تعالی عنه. دی په اصل کې د موصل ښار اوسیدونکی و او د تعلق هغه د موصل ښار سره، یعنی دا د موصل ښار اوسیدونکی و. او داسې چل وشو چې دی د خپل تره سره هغه د کسرا په طرف باندې دا د ابله حاکم و. ابله یو مقام دی، د ځای نوم دی، د هغې حاکم و. او د نوي رومیانو په دغه ځای باندې حمله وکړله. نو چې کله رومیانو په دغه ځای باندې حمله وکړله نو دغه وخت کې دا صهیب دا ماشوم او دغه رومیانو چې حمله وکړله نو په دغه حمله کې چې څومره عمره دي ته په کسان په ګرب کې رالل نو دغه صهیب رضی الله تعالی عنه عمره ورسره، ځکه ورته صهیب رومي ویل کېږي. یعنی دې رومیانو هغه په قبضه کې راغی او بیا رومیانو دې د لره خرڅ کړی و. او چې رومیانو کله د لره خرڅ کړو نو د هغه وجې نه د هغه نوم مشهور هغه په صهیبي رومي شي چې دا صهیب دی او دا رومي دی، دا د روم د قبیلې دی، یعنی دا د روم دی لیکن دی رومي هغه نو، دا په اصل کې د موصل ښار. نو وای دی چې کله دغه خلکو هغه بیا دغه خلکو خرڅ کړ په د بنو قلب یو قبیله وه، په هغې باندې خرڅ کړ. چې کله هغې باندې خرڅ کړ نو هغې خلکو دی مکې ته راوستو. او چې مکې ته یې کله راوستو نو مکې ته د راوستلو نه بعد چونکې دی بیا دغه د مکه په هغه دعوت قبلونکو کې یو دا صهیب رومي، یعنی صهیب بن سنان رضی الله تعالی عنه د عمره و. نو د عمره ایمان هغه راوړو او چې ایمان یې راوړو نو په دغه وخت کې او د په باره کې راځي چې د عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه سره یو ځای ایمان راوړو چې د هغې واقعه مخکې تېره شوله چې هغه عمره د کفارو د ظلم د وجې نه چې د کفارو ظلم د هغې طاقت ونه لره او هغه وفات شو. د کرنګ د سمیه رضی الله تعالی عنها شهادت او نو دې سره یو ځای د یاسر رضی الله تعالی عنه سره یو ځای دغې صهیب رضی الله تعالی عنه عمره ایمان راوړی. نو د ده په باره کې راځي وی چې د سره کله ایمان راوړو او د ایمان د راوړلو نه بعد دغې چونکې د سره
د خپل خاندان نو خپل خلک نو او د مکې د قریشو خلکو د هغوی خو د عادت و چې کوم سړی به د دې یعنې د مکې نو او هغه به ایمان راوړو نو هغې دې خلکو به ته تکلیفونه هغه ډېر زیات ورکول او د ده په باره کې راځي چې کله د هجرت کو نو ډېر زیات تکلیفونه یې ورته ومه رسول د ده په باره کې راځي چې کله د هجرت کو نو دا ډېر یو ښه تیرانداز و نشانه باز داسې و چې نشانه به وي د ده نه خطا کېدله نو وایي چې ده کله هجرت کو او دی په اس باندې سور او دی روانو نو دغې د مکې چې څومره مشرکانو نو دوی د ده تعاقب وکړ یعنې د پسې یعنې د ده پیچه یې وکړله او دی یې راګیر کړه په خپل منځ کې چې راګیر یې کړ نو دغه څه دا خپلو هغه تیرکش چې کوم ورته وایي چې په هغې کې به هغه تیر د کېښوده په غشه کې هغه لینده هغه به یې کېښودله غشي به یې کېښودل ده ورته ووایي چې تر څو پورې تاسو ته خو پته ده چې زما څنګه نشانه بازي ده یو خبره دویم چې تر څو پورې زما سره یو تیر اومه په دې تیرکش کې پروت وي نو تاسو زما مقابله هغه کولی نشئ البته زه تاسو ته یو خبره کوم او که چېرته په هغې باندې ما سره تاسو یعنې ما پرېږدئ ما زما لاره پرېږدئ چې زه خپل هجرت وکړم ورشئ او په مکه کې په پلانکي ځای کې ما خپل مال او دولت خښ کړی دی او هغه راوباسئ بس هغې خلکو وایي چېرې موږ خو د ده مقابله نه شو کولی او ده سره یې په دې باندې صلح وشوله چې او زه بس صحیح ده زموږ ستا لاره پوله وکړو او ده ورته هغه ځای خو هغه ځای له هغې رالل هغې هغه ځای راوکنسته او چې څومره مال او دولت و ده دفن کړی و هغه هغې خلکو واغسته نو په دغې مال او دولت باندې دغې صهیب رومي رضی الله تعالی عنه هغه خپل ځان هغه کامیاب کړ یعنې هغه په هغې باندې خپل ځان هغه بچ کړ او لاړو نبي علیه السلام ته چې کله خبره وکړه نبي علیه السلام ته چې ډېره بهترینه سودا دې وکړله یعنې تا په دې خپله سودا کې ډېره زیاته ګټه وکړله او نبي علیه السلام به دا الفاظ وي بار بار استعمالوله چې دا تا کومه ګټه وکړله نو یعنې تا کومه سودا وکړله نو تا ستا دا سودا دا ډېره زیاته فایدهمنه وه او د ده په باره کې راځي عمران بن حکم د هغه نه روایت دی چې د مشرکینو به دغه صهیب رومي رضی الله تعالی عنه ته عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه ته او دقه رنګې ابو فایده او عامر بن فهیره رضی الله تعالی عنه ته چې دوی ته به څومره تکلیفونه ورسول خو لیکن بیا به دوی ته دا پته نه لګېده دوی به بېهوشه هم شول دا پته به ورته نه لګېده چې موږ یعنې څه الفاظ هغه د خولې نه استعمال کړل د هغې په باره کې هم الله تعالی هغه آیاتونه هغه نازل کړل چې هغه آیاتونه هغه د سوره نحل 110 نمبر آیت دی او د دغې چې کله د صهیب رومي رضی الله تعالی عنه مشرکینو سره دا خبره وشوله چې زما مال او دولت دی هلته کې هغه تاسو واخلئ او ما پرېږدئ نو د هغې په باره کې هم الله تعالی آیاتونه هغه نازل کړل د سوره بقره 207 نمبر آیت هغه الله تعالی نازل کړ چې دا تا کومه یعنې دغه وکړله یعنې بعضې هغه خلک دي چې هغې د خپل رضامندۍ دپاره هغې د خپل ځان هغه سوداګانې کوي یعنې هجرت هغه سودا یې په دې وجه وکړله چې نبي علیه السلام ته زه ورسم او دقه رنګې د بل خباب بن الارت رضی الله تعالی عنه خباب بن الارت رضی الله تعالی عنه دا په هغه سابقینو کسانو کې دی چې ابتدا د اسلام کې دی خلکو هغه ایمان هغه راوړی او ویل کېږي چې د شپږم نمبر د ایمانو راوړی دی او د خباب بن الارت رضی الله تعالی عنه دی وی دار ارقم ته چې کومه د صفا په ډیرای باندې کم د ارقم رضی الله تعالی عنه کور چې په هغې کې به صحابه او نورو مسلمانانو د هغې به هغه مشوره کېدله نو هغې کې به راجمع کېدل او هغې ته د داخلېدلو نه مخکې ویدو ایمان هغه راوړو او یو ځل خباب بن الارت رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره میلاو شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپل مسند باندې کېنه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره وکړه چې یاره یعنی د دې مسند قابل یعنی په دې مسند د کېنولو صرف او صرف چې کوم نو یعنی ستانه زیات حقدار هغه څوک دی هغه بلال رضی الله تعالی عنه دی نو خباب بن الارت رضی الله تعالی عنه ته فرمایل چې کتا زما زخمونه ولیدل چې ماته کوم تکلیفونه په ابتدا د اسلام کې را رسیدلي دي نو بلال رضی الله تعالی عنه هغه تکلیفونه به دي هیر شي وایي چې زه یو ځل کفارو مشرکینو هغه زه په اور باندې سملو لما او په اور باندې د سملولو سره زما په سینه باندې ودرېدل اومه چې دی اونه خوځېدی سا وانخلي چې دی اونه خوځېدی چې تکلیف ورته ډېر زیات شي نو وایي
چې ای قتل نو هغه ځای هغه ډیر د سوځیدلو د وجې نه هغه چې کوم نو هغه برک شوی او هغه سرمن هغه سپینواله هغه په هغې باندې ظاهر شوی. نو دومره تکلیفونه دا په ابتدا د اسلام کې هغه دغه ظالمانو مشرکانو چې کوم نو هغه صحابه او ته هغه رسولي دي. او د خباب بن الارت رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې په زمانه د جاهلیت کې زو لوهارما نو ما دغه یعنی یو ځل غاص بن وائل لره چې هغه بیا الله تعالی هلاک کړو. نو غاص بن وائل لوي ما یو ځل دغه جوړ کو غش مې ورله جوړ کو چې غش مې ورله جوړ کو ما ته چې پیسې مې ماته چې د څه پیسې ولی چې هغه خو مزدوري و مې ماته چې د څه پیسې وي چې نه درکوم درله فکر پیسې نوم دی واغستو مې مال یو دن کې غونه کې راکړه او ماته وی چې د محمد نه انکاری شنو بیا بدله پیسې راکم ما او ته وی چې د محمد نه کته مړ شي او بیا را جوندې شي او بیا را ته امه نه انکاری کیږم یعنی د ډیر غصې نه مو ته وی چې خاصه بمړیږم نو زب بیا را جوندې کیږم ما ته چې او ته بمړیږي او بیا را جوندې کیږي حساب کتاب در سره کیږي. نو ما ته وی چې زه بیا مړ شم بیا را جوندې شم نو ما حسب مال او دولت بیا بدله امه بیا کراته امه ته و چې را د پیسې را راکوي بیا د امه د پیسې درکومه نه. نو وی دغه د خباب بن الارت رضی الله تعالی عنہ او په دې باندې دا آیتونه هغه الله تعالی هغه نازل کړلو چې دی وسکول او په هغه باندې الله تعالی د آیتونه نازل کړل هغه د سوره مریم هغه د 77 نه واخلي تر 80 پورې د آیتونه هغه الله تعالی نازل کړلو چې په هغه کې دغه خلکو یعنی چې د مسلمانانو سره کوم ظلم زیاتې کو په هغه باندې دغه خلکو ته سناسه چې کوم دنو هغه ته د الله تعالی د طرفه دی ته چې یعنی که تاسو دا ظلم کوئ نو دا ظلم به تاسو همیشه نه دا ظلم به ختم شي او تاسو به ان قریب چې ظلم په باره کې به تاسو نه هغه تاسو هغه کولې کیږي. دا د دوه صحابه او هغه حالات ان شاء الله د باقی صحابه او د ایمان دراوړلو واقعیا او هغه سره کوم ظلم او ستم شوی دی هغه ان شاء الله او سبانی درس کې ان شاء الله هغه بیانې